أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيئهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين دا سورة توبة دا آيات نمبر اویایم دی اور آیات نمبر وشبتم دی پدی کی دا بیان کینن پدی کی دا درس دی دا پارا چی یو مسلمان دا بل مسلمان ورور دی دی با امر کی پنیکی سرا دی برا گرزی او دا بدینا د منافق صفت دا دی چې دی به امر کوي و خلکو ته په منکر سره خلک به راګرځوي د نیکۍ نه نن سبا پر دې باندې خبره ده ملایانو مفتیانو شیخ القرآن شیخ الحدیث دا قبضه لګولې ده چې دا دین د هر چا کار نه دی دا صرف د ملایانو کار دی د الله قرآن ثابته کړې ده چې یو مسلمان د بل مسلمان دوست دی دی به امر کوي په نیکۍ سره دی به راګرځي او د بدۍ نه او د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي که چا یو آیات زده کوي دا دې تر بله پورې ورسوي دا د ده ډیوټي ده د هر مسلمان دا ډیوټي ده فرض جوړیږي چې هغه څومره قدر علم ورسره وي چا یو آیات ورسره وي چا یو حدیث ورسره وي دی د یوه حدیث حق لري چې بیان یې کړي برای نام مسلک پرسته مذهب پرسته دا منبران قبضه کړي دي که یو سړی دا ووایي چې باید دا زکات دا د مولا کار نه دی چې هغه ته ورکړي دا د هر مسکین دی که چې په دې نیت ورکوي دا زما د کلي امام دی ما ته لمونځونه راکړي په دې کې ورکوي دا ستا مذهب هم پر دې باندې ګواه دی چې دا کار آرام دی بیا د امام صاحب مذهب دا دی چې کوم املا چې پر دین باندې پیسې اخلي هغه د پاره حرام دي وګورئ که قدري دی که نور ظلم دی که هدایه ده که نور کتابونه دي د امام صاحب د مذهب دا ټول پر دې باندې شاهد او ګواه دي چې و ملا ته پیسې ورکول حرام دي هر ملا چې دی دا صرف د پیټي بنده دی د خپل خېټې زما ورونو زکات ستاسو د خپلو عاجزانو حق دی که د خور مسکین وي ورور دي وي اکا دي وي د اکا زامن دي وي دا د هغو حق دی دا او ملایانو تر کول دا حرام کار دی الله پاک په خپل قرآن کې بیان کړي دي چې دا زکات و هغه چاته ورکه چې هغه غریب دی اته کسان الله بیان کړی دي
ما ورونو دین نن سبا اسانه دی تر خپل علم مطابق د الله قرآن په هر زبان کې نن سبا ترجمه شوی ده، په پښتو، په اردو، په فارسي، په هر زبان کې شوی ده. اوس دلته الله وایي انما الصدقات، بېشکه ستاسو خیراتونه، زکاتونه، فطرانې، سرسایې للفقراء، د محتاجو خلکو دپاره دي. په محتاجو کې څوک دي؟ والمساکین، مسکینانو ته ورکه. هغه مسکین چې ستا ورور دی، ستا خور ده، ستا اکا زامن دي، ستا د کلي دي، غریبان دي، یتیمان دي، دې ته ورکه. والعاملین، و هغه خلکو ته ورکه چې هغه د مال غنیمت راټولوونکي دي، علیها، پر دغه زکاتو باندې چې یو سړی دی، عامل دی، هغه کللی دی، زکاتونه راټولوي، و دا ته ورکه. دا دوه. والمعلفة القلوبهم، و هغه خلکو ته ورکه چې د هغو مینه ده، چې هغه د اسلام سره مینه لري، شوقي کېږي چې اسلام ومني، رانږدې سوی دی، و دغه ته ورکه. وفي الرقاب، و هغه امریانو ته ورکه چې هغه غلامان دي، ځان آزاد کړي، و دا ته ورکه. والغارمین، و هغه خلکو ته ورکه چې هغه پوروړي دي، پور پر باندې دي، و دغه ته ورکه. وفي سبیل الله، و هغه چا ته ورکه چې هغه د الله په لار کې جهاد نه کړلی دی، مجاهد دی، جهاد کوي، خو غریب دی، دغه ته الله ورکه. وابن السبیل، او مسافر ته ورکه، که هغه مالدار هم وي، راغلی دی د بل ملک څخه، دلته د سره یو شی نشته، نو الله وایي دغه مسافر ته ورکه. فریضة، دا واجب دی، فرض دی، من الله، د الله له جانبه. والله والا چې علیم پوه دی، حکیم حکمت والا. زما ورونو دغه اته غریبان، مسکینان بیان شو. مسکین دی، عامل دی چې زکات راټولوي، هغه خلک چې هغه د اسلام سره مینه لري، خو دا دی په یوه وجه سره دی اسلام ته نشي راکړلی، زړه یې غواړي چې زه اسلام ومنم، او ستا پر دین باندې عیب نه لګوي، او ته د زړه د رانیولو دپاره زکات ورکې، دا جایز دی. ومرئي ته ورکه چې هغه ځان آزاد کړي، و پوروړي ته ورکه چې پور ادا کړي، در په در دی خلکو ته تر غاړې نیولی وي. او مجاهد ته ورکه چې الله په لار کې کللی دی، هغه ته ورکه. او مسافر ته ورکه. دغه مسافر ته ورکه الله وایي. او هغه مسافر ته ورکه، او بل فقیرانو ته ورکه. خبره بیا درته کوم، الله وایي ستاسو زکاتونو مستحق شي دي للفقراء، فقیرانو ته ورکه، مسکینانو ته ورکه. او کم خلک چې او عامل دي، زکات راټولوي، دا ته ورکه. دا درې. هغه خلکو ته ورکه چې د هغو زړه اسلام ته غواړي، مینه لري، چې ته دې پرور چې باید دا کېدلی شي دا اسلام دا ومني. او مرئي ته ورکه چې ځان آزاد کړي. او پوروړي ته ورکه چې پور پیدا کړي، او د الله په لار کې کړلی دي، مجاهد دا ته ورکه. او مسافر دا اته قسم دي، و دا ته ستا زکات ورکول جایز دی. ملا ته ورکول حرام کار دی،
په دا پسې لمونځ نه کېږي د امام صاحب فتوا دا ده لا یجوز علی الاستجار علی الاذان والامامت وتعلیم القرآن والغنا والنح عندنا ابو حنیفه رحمة الله فدا په مختصر سکودري کې پراته اتیا صفحه باندې خبره ده چې امام صاحب فتوا دا ده چې پر اذان او پر امامتي او پر تعلیم د قرآن پر بدلو باندې پر ماتم باندې پیسې اخذ حرامي کار دي. زما ورونو دا دین د هر چا کار دی. هر مسلمان یو آیات زو بیانې به یو حدیث زو دا به بیانې د خپل علم په مطابق. دا 2 نمبر شیخان شیخ الحدیث مفتیان لکوي د الله قرآن راټینګ کې په دې کې زموږ خیر دی او باید چې موږ په دې عمل وکړو او تر بلو پورې ورسو. زکات په هغه چا ته ورکړو چې هغه 8 کسان الله بیان کړو.